एक्सरसाइज नंबर 1.2 دا एक्सरसाइज چې په دې کې موږ اکویشن راکړي دي. اول د سوال د بغور سره کوېشن نمبر 1 سالف د فالوینګ اکویشنز موږ ته لیکلي چې د اکویشنز چې کوم لاندې راکړي وي دا حل کړئ. صحیح ده. دا ټوټل په اولنی سوال کې مسنګ چې ماته واستوي ټوټل 15 سوالات دي. صحیح ده. په اولنی سوال کې ټوټل 15 جزونه دي، 15 قسمونه دي ټوټل. صحیح ده. 15 جزونه دي، 15 قسمونه دي، په هر یو قسم باندې درې درې سوالات دي. وزا خبره کوم دا سوالات دي څنګه؟ دا سوالات دي چې دا په کوادریټک بظاهر چې تاسو وګورئ ښکاری بنه کوادریټک بنئ، خدا سوالات دي چې دا په دې کې خاص قسم سوالات راغون کړي دي. ښه په دې باندې پوه شئ. بظاهر دي نه ښکاری چې دا کوادریټک دي، خدا سوالات دي چې دا په کوادریټک تر اوړي. وایي نو چې کوادریټک تر اوړي نو کوادریټک ته به موږ را اړو او د کوادریټک اکویشن په مدد سره چې دا موږ حل کوو. نو په دې وجه سره دا موږ ذکر کړی. بیا وکړي دا سوالات به کوادریټک نه لکه دا x to power 4 minus 5x square plus 4 is equal to 0 دا کوادریټک اکویشن نه. ډیګری دی اکویشن څه ده؟ 4 د اکویشن چې ډیګری ده دا کوارټیک اکویشن دی. دا کوارټیک وایي. صحیح ده. هغه اکویشن چې ډیګری پوری اځي ورکی کوارټیک. صحیح ده. نو بظاهره دا کوادریټک نه خدای اکویشن دي چې دا کوادریټک تر اوړي دي شي. نو موږ به کوادریټک تر اړو او هغه چې موږ بیا څه کوو سالف کوو. ټیک ده. نو 15 قسمونه دي، یو قسم بدل ته لیکم، یو کوېشن چې اپی سالف کوم. ښه دا ولې سوال چې دا په کوم قسم باندې مې ټایپ نمبر 1 دا په ټایپ 1 باندې مې دا سوال اول ته ټایپ لیکم او بیا ته چې دا سالف کوم به څنګه. صحیح ده. دا ولې سوال د دې قسمه سوالات چې لکه دا چې راکړي شي دا به دي x to power 4 plus bx square plus c is equal to 0. دا سوالات په دې سي ګوره وخت کې د دې x to power اول براغلي مطلب په ویریبل باندې پاور 4 مطلب اکویشن ډیګری چې دا अब 4 راغلي. ټیک ده. خو کې په دلته کې a چې د کوپیشن براغلي په دې سوال کې کوپیشن نشته 1 نه، په نور سوالات کې به کوپیشن c. صحیح ده. 6 3 2 وغیرہ دا به کوپیشنز پي. بیا به سیکنډ ټرم چې अब ډایرکټ سکوير راغلی وایي کیوب به کې نه. ښه کیوب به کې مې په باندې پوه شئ. چې نورو پاور 4 والی اکویشن ته لیکل شي لکه x to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e is equal to 0. دا خو د اکویشن نوم راځي. دا کوادریټک اکویشن دی، ډیګری 4 والی اکویشن دی. وایي خو په دې کې دا فرق دی چې دا په دې ټایپ کې به اولنی نمبر ایکسپوننټ به صحیح 4. صحیح ده. دویمه او بیا ډایرکټ سکوير، درېمه به ډایرکټ کانسټنټ راغلی، یو جمپ یو جمپ یو ټرم به جمپ والی. په دې باندې پوهیږئ کنه. دا به ځان سره یاد ساتئ. اوس دا سوال چې دا زه حل کوم به څنګه، دا څنګه حل کیږي طریقې کار. دا چې کوم x سکوير دی اول به دا x to the power 4 به زه داسې ولیکم، بیا چې ax square whole square دا به زه داسې ولیکم، نو پلس bx square په خپل ځای باندې او پلس c is equal to 0. صحیح ده. dx square ته به زه په dx square کې به زه کوم سبسټیټیوشن x square ته به زه یو انسیم یو ویریبل مثال تور y مورته وي د dx square به زه بس شي y او په y باندې سکوير بشي نو ay square بشي کنه پلس b به خپل ځای دا x square به زه y او پلس c is equal to 0. نو دا اکویشن وسه شو د دې نه راست راوخته کوادریټک تر راوخته کنه. نو ځکه د دې ټاپک نوم دی چې solution of equations reducible to quadratic form. دا هغه اکویشن سولوشنز معلوم کا، دا هغه اکویشن سولوشنز معلوم کا چې هغه ریډیوس کی کمیږي راځي کم فارم ته کوادریټک فارم ته. هغه اکویشن سولوشن معلوم کا چې هغه کوادریټک ته اوړي. نو چې کوادریټک ته راوړي نو د کوادریټک نه کوم بیا سولوشن ما چې دا معلومول شو کنه. صحیح. کوادریټک کوم چلونه راځي فیکټرایزیشن کې کمپلیټینګ سکوير کوادریټک فارمولا باندې په باندې پوه شو. نو دا ټایپ 1 والا سوال دا زه حل کوم. بس یو خبر خدا شو. سیکنډ خبردار دا ډیګری 4 والی اکویشن دی یاد بساتئ. د دې به څو سولوشن راوځي 4 سولوشن به راوځي 4 ډیګری 4 دا چې د کوادریټک ډیګری 2 وا څو سولوشن راوتل 2 د دې به 4 سولوشن راوځي مطلب سلور جوابات. صحیح. x is equal to 1 او x is equal to 5 او x is equal to 9 دي قسمه او سلور برازي په دې باندې پوهیږئ. نو وسه حل کوخه څنګه چې مالته دا خبر او په دې اکویشن په دې سوال چې په دې باندې اپلای کوم. Question number 1 ته وځو کړي x to the power 4 minus 5x square plus 4 is equal to 0. ٹھیک ده. دا x to the power 4 د سې لیکل شي چې x square whole square minus 5x square په خپل ځای باندې plus 4 is equal to 0 دا په خپل ځای باندې. ٹھیک ده. زبا وایم let زبا د x square د سویم y x square د مې y وي نه دی x square به ځای وسولېږي y په دې باندې square دی د قشن square بولېږي. ٹھیک ده. minus 5 په خپل ځای دا x square دی به ځای وسولېږم y plus 4 is equal to 0. اصل کې سوال دې شوی چې y square minus 5y plus 4 is equal to 0 دې شو کړو. وز دا کوادریټک اکویشن د دې درښ
فرست او لاست چې ملټیپلای کې دي راځي 4 دغه دوه انسي جمع کوم ماینس 5 تی راځي چې ضرب کوم 4 تی راځي هغه کمی دوه انسي -1 -4 دا به شي y سکوير -1y -4y + 4 is equal to 0 په دې باندې پوه شئ وسه په دې باندې کې یو شان سری په y سکوير -1y کې کامن سری y په کامن دي دې نه y بار ته دلته کې پاتې شي y سکوير یو y ته وته دا به یو y پاتې شي ماینس او بل به پاتې شي 1 په دې باندې کې یو شان سری -4 په کې یو شان دي دې نه -4 وته دلته کې پاتې شي y پلس او ماینس او څه پاتې شو 1 is equal to 0 په خپل ځای باندې شو اوس په y -1 او y -1 کې یو شان دي سری y -1 په کې یو شان دي کنه y -1 به بار ته وځي دلته کې دا په څه پاتې شي y او ماینس دا 4 پاتې شي او is equal to 0 دا په خپل ځای باندې نسبت پوه شئ یا خو ګوره دا y -1 چې دی دا 0 دی ځکه چې د دې مطلب دا چې دا دوه ضرب کې دی 0 راځي یا خو دا y -1 0 دی او یا دا y -4 چې دی دا سره 0 دی کچرته y -1 0 شي د y ویلیو بس شي y په خپل 0 -1 اخواړه +1 بشي د y ویلیو بس راشي 1 د y ویلیو براشي 1 کچرته y -4 0 شي y په خپل 0 په خپل -4 اخواړه +4 بشي د y ویلیو بس راشي 4 دې پوری پوه شئ کنه دا حل نه دی ښه دا صرف دا کم حل شو دا ایکویشن حل شو کوادریټک دا نه دا کوادریټک حل شو دا جواب راووتو موږ له سوال په y کې نه دی راکړی ته د y ویلیو راوسته موږ له سوال په څه کې راکړل په x کې راکړل نو دا x چیرته غیب شو د دې ځای نه په اخوا غیب شي تاسو خیال کړی نو زه به اوس د چل وکم چې د y د یوې ویلیو د پاره به دلته کې پټینګ وکم د x یو ویلیو برابر واسم د y د ویلیو 1 ده کنه د دې لپاره بدلته جدا پټینګ وکم د x ویلیو برابر واسم او د y دا ویلیو 4 ده د دې لپاره بدلته جدا پټینګ کوم د x ویلیو برابر واسم اوس دا چل صحیح ده ټیک ده دا شانت شو ها نو دلته لیکم چې سبستیټیوټ بیک واپس سبستیټیوشن وکا سو د x سکوير په دې موږ سره لګولې y لګولې کنه هغه واپس سبستیټیوټ کا دلته ما تاسو چې دوه د پاره به کوم for y is equal to 1 به د پاره به د x سکوير کدا تاسو خیال کړئ ویلیو څه د y دا نو چې د y ویلیو 1 شي نو د x سکوير ویلیو وسه شي د y په دې سره لګو 1 بیا لاندې دا وس حل کوم ښه دا به دغه دی باندې په دې باندې پوه شئ ما سوي ها for y is equal to 4 د پاره کدا تاسو خیال وکړئ د x سکوير ویلیو څه دا y دا نو د x سکوير ویلیو وسه شي 4 بشي د y ویلیو 4 دلته کې د y ویلیو 1 دلته کې د y ویلیو 4 وای باندې پوهیږئ وز ګوره دا x سکوير په خپل ځای باندې دا 1 دي لیکل شم چې 1 سکوير ټیک ده دوه طرف ته سوالم سکوير روټ والم دې طرف ته هم واغسته شي دې طرف ته هم واغسته شي دا به دې سره کټ شي دا به دې سره کټ شي د x ویلیو به سره شي پلس ماینس 1 ما تاسو چې سکوير روټ ختمو یا پلس ماینس 1 لګاو په دې باندې پوه شئ ها دلته کې وس دا x سکوير چې دا په خپل ځای دا 4 دې لیکل شم چې 2 سکوير نو x سکوير په خپل ځای باندې برابر شو دا 2 سکوير شو د دې دوه طرف ته بسوارم سکوير روټ دا به دې سره کټ شي دا به دې سره کټ شي د x ویلیو به سره شي پلس ماینس 2 نو ګوره د x ټوټل سلور ویلیوز راوړي سولوشن سیټ هغه به څه شي یو د x ویلیو رااله پلس 1 یو رااله ماینس 1 یو رااله پلس 2 یو رااله ماینس 2 دای انسر د x سلور ویلیوز راوړي ځکه چې د دې ایکویشن ډیګري چې د هغه 4 په دې باندې پوه شئ دا به ځان سره یاد ساتئ دا شو ټایپ 1 په ټایپ 1 باندې دا یو کوېسچن چې دا سالو بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم سدیس دی زه به کلاس 10 کې سبق وایم زه به درس د چپټر نمبر 1 ایکسرسایز نمبر 1.2 کوېسچن نمبر 2 سالو کوم سوال راکړی دا موږ داسې لیکلی شو چې x سکویر هول سکویر ماینس 7x سکویر پلس 12 equal to 0 موږ به د دې x سکویر په ځای باندې y ولګو let x سکویر equal to y y په دې y باندې x باندې د هول سکویر موږ په دې y باندې هم هول سکویر ولګو minus 7 په دې x سکویر په ځای باندې دلته y ولګو y plus 12 equal to 0 minus 7y plus 12 equal to 0 موږ دلته د دې minus 7y په ځای باندې
और फर्स्ट और लास्ट खबरो फर्स्ट او لاست چې ملټیپلای کو نه دینه 12 راځي 10 پلس 12 او چې جمع کوو نو هغه نه ماینس 7 نه 10 this is when see وګورو چې هغه موږ ملټیپلای کوو راځي 12 راځي او چې جمع کوو هغه نه ماینس 7 نه راځي when see کوي کوي نو ماینس 3 وای نه minus 3 ده نو ماینس 4 وای نه minus 4 مطلب minus plus 4 ده ور 3 زر 12 راځي او دا چې ماینس 3 او ماینس 4 وای موږ جمع کوو دینه ماینس 7 وای راځي is equal to 0 بس y square ادينا پدې کې څه کامن دي دي کې y کامن دي y به مالتي کو ہوتا پھر تر پانے والا او دا وای څه دا اول نه دي کې y کامن دي نه پلس y ودي y minus 3 به پاتې شي ادينا اول ماینس نه اول به ماینس ودي او 4 به کې کامن دي 4 به توي نو پلس او ماینس ماینس شي y minus 3 بدل دي باندې شي equal to 0 دا y minus 3 به دي کامن دی y minus 3 به تیوزي او y minus 4 پاتې شو y minus 4 ویلیو ولګي equal to 0 یا خو دا y minus 3 0 دی یا دا y minus 4 0 دی چې y minus 3 equal to 0 یا دا 0 دی دا دا بریکټ دی اصل کې د پاور بریکټ نظر مثال 0 راځي یو بیا یو یا دا یو یا بل چې یو به 0 شو نو د مکمل پاور نظر ته بچي چې کله y minus 3 0 شي دا y is equal to minus 3 به په وړي دا plus 3 شي نو y value به 3 راشي او چې کله y minus 4 0 شي نو y minus 4 به په وړي دی نو دا به plus 4 شي نو y value به 4 راشي for y 3 comma for y is equal to 4 بس سولوشن وای دی وای چې کله y 3 نو y په موږ دلته x square لګولو x square is equal to y x square به برابر شي 3 او y square به x square x square is equal to y x square برابر شي the 4 کله لري په دې منځ کې راځي یا او دا یو موږ په دې باندې بوس انډر روټ والو سکوير روټ والو سکوير روټ x square equal to square root 3 دې باندې بم سکوير روټ والو دا 4 دی نه 4 به 2 سکوير شي 2 سکوير باندې بم نه سکوير روټ دا به سرکټ شي دا به سرکټ شي دا به سرکټ شي دلته به x value plus minus under root 3 راشي دلته به x value plus minus 2 راشي solution set plus under root 3 comma minus under root 3 comma plus 2 comma minus 2 या solution set ټایپ 2 کوېشن چې دا بس څنګه پدې کې به د چل کړي چې موږ له به دلته پالینومیل راکړي په x کې p of x مطلب سره پالینومیل ان x صحیح ده دلته موږ له پالینومیل راکړي په x کې هغه کوم پالینومیل چې دلته په x کې موجود دي هغه هو به دلته موجود دي پالینومیل په x کې صحیح ده دلته کې به وسر څه کوفیشنټ راکړي دغه شان دلته کې به لپاسم سم کانسټنټ وغیرہ راکړي او دې طرف ته به کانسټنټ راکړي دا موږ سالف کوو څنګه دی به طریقې کار څنګه دا چې کوم پالینومیل x ته کوم چې دلته او دلته دا پالینومیل x په موږ ډایرکټ سبسټیټیوټ کوو پس دې ته به موږ سوای مثال تور y مې وته صحیح ده نو دلته کې به دا شي څنګه شي ay او plus b په خپل ځای باندې لاندې بس شي y اخو به څه باندې شي c دلته کې به صرف دلته کې دا یو کار چې دوه کو سبسټیټیوشن نو دلته کې بیا LCM اغستې دا y او دا 1 به LCM علي دین راځي y به بیا دې ته ضرب کې دا له پاسه نه دا کېږي ay سکوير پلس دا b په خپل ځای شي دی خو په څه باندې کېږي c په باندې کېږي نو دا به شي ay سکوير پلس b په خپل ځای دا y د c طرف ته واړو دا به شي دا به ډیویژن کې اخو څه بچی شي ملټیپلیکیشن دا بچی شي
نو a y سکوير په خپل ځای باندې پلس سی وای دی خو ماینس سی وای بشي پلس b از ایکوال ټو 0. نو اوس دا څه ته بدل شو؟ کوادریټک ایکویشن ته بدل شو کنو. دا هم دغه شان موږ کو کوادریټک ایکویشن ته بدلو صحیح ده. خو څه ده په جدا طریقې سره الته کې موږ هغه x سکوير ته موږ وای وی کنه په ټایپ 1 کې اوس په ټایپ 2 کې به چل کو دلته کې به دې په لامل ته ډایرکټ وای وای دې ته خپه غور سره وکړي چې دلته کې څنګه کیږي. دلته کې دې سوال ته وګورئ بر دې x + 2 لاندې دې x - 2 دی خو بیا x - 2 لاندې x + 2 دی په دې باندې پوه شئ. زه به دې چې کوم ځم چې لیټ زه به دې x + 2 ډیوایډ بای x - 2 ته په دې سوال کې اوم y دې ته مې وی y بیا وکړي x + 2 ډیوایډ بای x - 2 ته مې سوي y مې ورته وی د دې مسله خو شو دته y ویل شو خو د x - 2 ډیوایډ بای x + 2 بس شي x - 2 ډیوایډ بای x + 2 چې دا بس شي نو ګوره دا y دی موږ څه ته ګوره x + 2 ډیوایډ بای x - 2 ته موږ ویل دی سو y. اوس د دې y د لاندې زه 1 لیکلی شم نو دا بل چې دا یې چې کومه ده دا ماینس x - 2 ور x + 2 دا دی الټه ده مطلب دا x - 2 بره دی او x + 2 لاندې دی الټه دی کنه نه نو چې دا الټه شي نو دا به الټه شي دا خې طرف دا 1 به بر وخیږي او y بس شي لاندې راکوشي. نو بیا وکړئ کچته x + 2 ور x - 2 ته دی y وی نو بیا به x - 2 ور x + 2 به سي 1 اوور y وي. بیا ریپیټ کوم دا خبره په دې باندې وکړئ که x + 2 ور x - 2 ته دی y وی نو x - 2 ور x + 2 به 1 اوور y برابر شي. ٹھیک ده دا اوس دلته کې لګو د دې په ځای باندې شو y دا ماینس په خپل ځای د x - 2 ور x + 2 به شو 1 اوور y او اخو دغه پایپ ور 6 په خپل ځای ورغو دي څه مو په دې باندې پوه شو. اوس د دې د y د لاندې سره په دې نیکسټ سټپ کې دا کوم ښه y - 1 اوور y is equal to 5 divided by 6 د دې y د لاندې ز 1 لیکل شي. ټیک اوس د دې y او د 1 چې LCM واره د دې نه راځي سو y دا y چې دی y ته ضرب کې دا به شي y سکوير ماینس دا y چې دې ته ضرب شي دا اسیا ایمیجینیشن مونږ کوو کنه دا y چې دې ته ضرب شي y به د y سره کینسل شي سو پاتې شي 1 اخو پاتې شي سو 5 اوور 6 په دې باندې پوه. اوس ګوره دلته کې خبره غور سره وګوره دا چې کوم ځای دی y سکوير ماینس 1 ډیوایډ بای y از ایکوال ټو 5 ډیوایډ بای 6 دلته به زه وکم بای کراس ملټیپلیکیشن. ټیک ده دلته به وشي سو بای کراس ملټیپلیکیشن زه دلته لیکم نو خو مو سره ښه بای کراس ملټیپلیکیشن به وکم څنګه بای کراس ملټیپلیکیشن دا 6 په ضرب کم د y سکوير ماینس 1 سره او اخوا به 5 له ضرب ورکم پس کې په y کې 6 چې په y سکوير کې ضرب ورکړی شي د دې راځي 6y سکوير ماینس 6 چې په 1 کې ضرب ورکړی شي د دې نه راځي 6 راځي اخو 5 چې په y کې ضرب ورکړي دا به شي 5y بشي په دې باندې پوه 6y سکوير په خپل ځای دا پلس 5y دی د خو راوړل دا به شي ماینس 5y او دا ماینس 6 په خپل ځای شي لاست کې به څه پاتې شي 0 بیا وکړي 6y سکوير په خپل ځای باندې دا پلس 5y به د خو راوړل دا به ماینس 5y شي بیا ماینس 6 په خپل ځای اخو به څه پاتې شي از ایکوال ټو 0 دې پر پوه شوي کنه کوادریټک ایکویشن ته دا ځل ته واپس لیکم چې 6y سکوير ماینس 5y ماینس 6 از ایکوال ټو 0 فرست او لاست چې ملټیپلای کې 6 6 زار 36 ماینس 36 راځي د دې دوین سی وګوره چې هغه جمع کوم دا غي راځي ماینس 5 او هغه ضرب کوم دا غي راځي ماینس 36 د دوین سی چې هغه جمع کوم دا غي راځي ماینس 5 او چې ضرب کوم دا غي راځي ماینس 36 نو دا دوین سی چې 6y سکوير په خپل ځای باندې یو انسه د ماینس 9y بل د پلس 4y ماینس 9 او پلس 4 ناراضي ماینس 5 او ماینس او پلس ماینس او 9 4 دا 36 ماینس 6 په اخر کې لاندې دی خو به پاتې شي 0 پاتې ټیک ده. اوس په دې دوه انسو کې یو شان دي سي دلته 9 دی دلته 6 دی نو 3 دی بار ته وته شي 3 باندې هم دا کې کومه کی کنه یو پکې y یو شان دی y به تي موږي دلته پاتې شي سو 2y او ماینس دلته کې 3 وته رین سو پاتې شي 3 3 3 زار 9 y تي وته لري کنه په دې دوه کې یو شان دي سری پلس 2 پکې یو شان دی د دې نمبر 2 بار ته وځي دلته کې پاتې شي 2y او ماینس 2 2 زار 6 2 3 زار 6 از ایکوال ټو 0 اوس په دې دوه کې یو شان دي سری 2y minus 3 دا به بار ته وځي دلته کې بس پاتې شي 3y او دا پلس 2 چې دا پاتې شي لاست کې بس پاتې شي 0 باندې پوه شئ. اوس د دې باندې د ضرب ناراضي 0 نو مطلب دا یا خدا 0 دی 2y minus 3 چې یا خدا 0 دی اور یا دا 3y plus 2 چې دا سره 0 دی کچر دا 2y minus 3 0 شي نو 2y په خپل ځای باندې از ایکوال ټو په خپل ځای 0 په خپل ځای minus 3 اخو سره شي plus 3 نو 2y نه بسرا شي 2y برابر شي 100 د 3
نو وای ویلیو بس راشي 3 په خپل ځای دا ټول لیک په ملټیپلیکیشن کې د خلاص ته بچین شي ډیویژن ته د وای ویلیو برابر 3 اور 2 کچر د 3y + 2 0 شي 3y په خپل ځای 0 په خپل ځای + 2 اخواړو -2 بشي 3y به برابر شي د سو د -2 د y ویلیو بس راشي -2 دا دلته کې 3 په ملټیپلیکیشن کې چې د خلاص ته بچین شي ډیویژن ته د y ویلیو بس راشي -2 اور 3 دا د y ویلیو راوته موږ د سوال په y کې نه لري موږ د سوال په څه کې په x کې اوس په ځا واپس بیا سبسټیټیوټ کوم x ته به بوزم صحیح ده زه ولیکم چې سبسټیټیوټ بیک واپس y value so y is equal to yeah دا موږ څه x plus 2 divided by x minus 2 دا موږ څه ته ویل y ته موږ دا ویلو کنه y له موږ دا ورکړو صحیح ده نو اوس ګوره دا اوس د y د یو ویلو د پاره چې سبسټیټیوټ کوو for y is equal to 3 over 2 د پاره اوس دا جدا سبسټیټیوټ کوو او کر خبره کوو for y is equal to -2 over 3 د پاره به جدا سبسټیټیوټ کوو نو x plus 2 divided by x minus 2 ته مونږ ویلې دی y x plus 2 divided by x minus 2 د y is equal to 3 over 2 د پاره بس شي دلته به 3 over 2 ولګي کنه د y په ځای صرف به د y په ځای 3 over 2 ولګي ټیک ده دې طرف تم دا لګ برابرو م بیا رسال کوم ښه دې طرف دام لګ برابر x plus 2 divided by x minus 2 دې ته مونږ ویلې دی y x plus 2 divided by x minus 2 د y په ځای چې کله مونږ دا ول دا بس شي -2 over 3 دلته کې به مونږ وکړو بای کراس ملټیپلیکیشن 3 over 2 په خپل ځای دلته به مونږ وکړو بای کراس ملټیپلیکیشن صحیح ده نو ټول به ضرب ورکو دا 2 دی د ټول به ضرب ور په دې x + 2 کې 2 by x + 2 سره ضرب اخوا دا 3 دی دا ته دې طرف تم ضرب سم مسله نه کوي ښه کله دې چې دا 3 او x - 2 می دې طرف ته هیڅ مسله نه کوي کله لاندې دا خو ضرب کې به دا دې سره دې شنو چې تر دا راوړي دې سره ضرب کې دې ضرب بیان نه ټیک بای کراس ویل کېږي دا چې په کراس باندې به ضرب ټیک ده نو دا 3 به ضرب کو د x - 2 سره زماره خبره مطلب دا کداري دلته ولي کو دا مکمل اخول کې اس مسله نه کوي ټیک ده پریوانه کوي دا بیا الته لیکم وسخه دا الته لیکم دا چې برابر شو دلته لیکم دلته به هم وکومونګه بای کراس ملټیپلیکیشن -2 over 3 دلته بای کراس ملټیپلیکیشن به وشي دا -2 دا به ضرب شي x - 2 دا او دا 3 به ضرب شي x + 2 دا پریوانه کوي اوس ګوره دا کار خزر راکړم یو طرف ته جدا کوم بل طرف ته جدا صحیح ده ها دې ته اوس ګوره دا 2 * x + 2 یو حصہ دا 2 * x + 2 is equal to 3 * x - 2 3 * x - 2 او کار خبر راکړم بل حصہ سره -2 * x - 2 -2 * x - 2 is equal to 3 * x + 2 3 * x + 2 اوس ګوره 2 له x کې ضرب ورکړي دا به شي 2x + 2 له 2 کې ضرب ورکړي څه به شي 4 صحیح ده 3 له x کې ضرب ورکړي دا به شي 3x - 3 له 2 کې ضرب ورکړي څه به شي 6 اوس ګوره واړه په لوی په شاوړي صحیح ده دا چې کوم دی لوی ویریبل 3x ته کنه غټ 3x ته دا 2x په شاوړي 3x په خپل دا +2x به دی خوړي څه به شي -2x بشي دا +4 په خپل ځای -6 په دی خوړي څه به شي +6 په دې کې څه باندې پوه شئ بیا ورته نه کوم چې دا مې اخوا واړو او دا -6 چې دا مې دی خوړو ټیک ده سب دا کار 4 + 6 نه رخصه 10 دا 3x نه 2x لر کې دی نو سره شي 1x مطلب صرف x پاتې راشي دا x ویلیو سره 10 دا په دې باندې پوه شئ دلته کې دا طرف چې -2 له x کې ضرب ورکړي دا به شي -2x minus او minus به شي +2 2 = 4 اخو به 3 له x کې ضرب ورکړو دا به شي 3x او +3 2 = 6 وز ګوره دا -2x په 3x پسې اړو مکنو نو 3x په خپل ځای دا -2x په پسې اخو اړي څه به شي +2x او دا +4 په خپل ځای دا +6 په دې خوړي -6 پښین بیا ورته نه حکومه چې دا مې دیز نه اخو اړو او دا یو مې دیز نه دی اخو ټیک ده 4 - 6 نه راځي -2 او اخو 3x + 2x نه راځي 5x -2 په خپل ځای دا 5 په ملټیپلیکیشن کې راځي دی خو څه به چین شي ډیویژن ته اخو به څه باندې شي x مطلب د x ویلیو سره -2 اور 5 نو سولوشن سیټ د دې سوال چې هغه راغی -2 اور 5 کما 10 یا کدام 10 مخکې کې اس مسله نه کوي دا انسر ټیک ده ټایپ 3 چې دا کېږي څنګه په دې کې هغه دوه فارمولې چې په کلاس 9 کې مونږ ویلي هغه دوه فارمولې نه یو فارموله په دې کې استعمالېږي 4.7 ایکسرسایز کې مونږ پای باندې سوالات هم کړو او دا فارمولې وی ګوره چې x + 1 اور x هول سکوير دا برابر دا برابر د x سکوير + 1 اور x سکوير + 2 صحیح ده x ملټیپلای بای 1 اور x c a b کنه a b d c په دې سره ختميږي نو 2 1 2 واپس 2 راځي په دې باندې پوه شئ ٹھیک ده
دا و د x plus 1 over x whole square د پلس فارمولا x minus 1 over x whole square دا به برابرۍ د x square plus 1 over x square minus 2 دا دوه فارمولې پکې استعمالېږي. ټیک تقریبا پوهېږئ بس دا دوه فارمولې ځان سره یادې ساتئ. ټایپ څنګه دی زه به یې کومه څنګه کوارډینیټ ته به یې اړوم څنګه چل به کوم په دې اوس ټول پوه کوم ګوره ټایپ چې دی هغه داسې a دلته کې به a راکړی کانسټنټ ان څه به یې راکړي x square plus 1 over x square دا شی به یې راکړي یا به x square plus 1 over x square به یا دلته به یا x square plus 1 over x square دلته به x minus 1 over x دلته خو به x square plus 1 over x خو به خامخا دلته یې ښه صحیح ده او که x square plus 1 over x square دلته نو x plus 1 over x whole square به بیا راکړي ټیک plus b into x plus 1 over x plus c is equal to 0 دا څه قسمه دی ټیک ده. ټایپ په دې سي سوال کول دا سوال حل کول طریقې کار بسې دا چې کوم x plus 1 over x ته دې ته بزا دا بس سبسټیټیوټ کوم دا ټول به سبسټیټیوشن باندې کیږي سي دې ته بزو مثال ته ورسمه ورته وي y ورته وي نو دا a په خپل ځای باندې چې د x plus 1 over x ته ما y وي د x plus 1 over x ته مې y وي y نو دې فارمولې ته په غور سره وګوره په دې کې چې ته د x plus 1 over x ته y وي نو دا بس شي y سکوير بشي کنه y سکوير د سکوير بشي کنه اخوا دا x square plus 1 over x square په خپل ځای دی کنه x square plus 1 over x square په خپل ځای او اخوا سره plus 2 دا plus 2 دی خو راوړم دا y square چې دا plus 2 چې دی خو minus 2 بشي کنه دلته بس باندې x square plus 1 over x square په خپل ځای پاتې شي کنه مطلب د خبرې دا دی کچرته تا x plus 1 over x ته دی y اونې صحیح ده نو x square plus 1 over x square برابر شي د y square minus 2 دا مې دلته وی چې دلته y ولګي دا plus 2 بس دی خو راوړل دا به y square شو دا plus 2 دی خو minus 2 بشي دا شي به دی برابر شي نو دا به شي y square minus 2 او plus b بخپل ځای x plus 1 over x ته ما y ویلو کنه plus c بخپل ځای باندې equal to 0 صحیح ده نو ګوره دا h د y square سره ضرب شي دا به شي ay square بیا دا h د minus 2 سره ضرب شي minus 2a به شي بیا plus by بخپل ځای plus c is equal to 0 دا ay square په خپل ځای شي که تاسو وګورئ دا plus by به سره ورپسې بیا y ګان ول مخکې صحیح ده پلاس کې minus 2a ولیکم پلاس کې plus c ولیکم is equal to 0 دا a څه شي دی د x square کوفیشنټ کني دلته کې دا کانسټنټ کني ان سي کني چې a ان صدا او 2 ان صدا او c ان صدا مثال ته ور 3 دی multiplied by 2 دی او plus 5 دی د ټول دا ټول چې راوځي کې د سره غيږي یو ان سي رغي کنه 3 2 دا 6 plus 5 شي 11 یو ان سي رغي کنه مطلب دا رجدا مکمل څه شو کانسټنټ شو یو ان سي راځي کنه کانسټنټ او دا سره by دا په کې لینیئر ټرم دی کنه او دا کوادریټک ټرم شو نو مطلب دا چې کوم سوال دا کوادریټک ایکویشن ته چې هغه ریډیوس شو پرې باندې پوه شو نو اوس په موږ دا چې په دې طریقه سره موږ ریډیوس کو کوادریټک به حل کو بیا واپس سبسټیټیوشن کو خپل سوال په دې طریقه سره کو ٹھیک ده دې سوال ته اوس وګورئ زبدل توري کوم چې let x plus 1 over x is equal to y x plus 1 over x ته مې سوي y ورته نو since کومنګ وګورو x plus 1 over x whole square دا فارمولا را ده سره برابرۍ د x square plus 1 over x square plus 2 د دې برابرۍ کنو نو x plus 1 over x ته مې y ویلو نو په y بس سکوير شي اخو پاتې شي x square plus 1 over x square plus 2 د دې برابر شي کنو دا plus 2 دی خو y square minus 2 برابر شي د x square plus 1 over x square دی بشي کنو نو د given equation کوم equation چې موږ راکړی شی دی دا به څنګه شي دا نو ګوره 3 په خپل ځای د x square plus 1 over x square په ځای سو لیکم y square minus 2 پوهیږئ یو دا ویلو ولیکم یو به دا ویلو خو صحیح سبسټیټیوشن دلته شی دی ښه دا y شروعات د دې څه شي دی کنو چې کوم ځای نه y شروعات وشو الته بیا ویلو پټ کې ښه دلته نو غره نو ګوره دا x square plus 1 over x square په ځای وسو لیکم y square minus 2 او minus 16 په خپل ځای د x plus 1 over x تماسه ویل د y ویل دا په خپل ځای باندې او plus 26 او is equal to 0 اوس ګور چې سوال څنګه 3 له په y سکوير کې ضرب ورکړي دا به شي 3y سکوير ماینس 3 له په 2 کې ضرب ورکړي دا به شي 6 ماینس 16 له په y کې ضرب ورکړي دا به شي 16y پلس 26 په خپل ځای باندې لاست کې بس پاتې شي 0 پاتې شي 3y سکوير په خپل ځای باندې دا ماینس 16y مخکې ولیکه ماینس 16y شو دا ماینس 6 بیا وروسته ولیکه پلس کې پلس 26 او از ایکوال ټو 0 تاسو تمال دي خبرو کړه که شانتي راغی دوه انسی راځي دا به جمع کم دینه به یو انسی راشي نو 3y سکوير په خپل ځای باندې ماینس 16y چې دا په خپل ځای ماینس 6 پلس 26 نه راځي سو پلس 20 لاست کې سره راځي is equal to 0 فرست او لاست چې ملټیپلای کړي دي راځي 60 3 له 20 کې ضرب ورکړي 60 دی راځي دې دوه انسی وګورئ جمع کو ماینس 16 دی راځي چې ضرب کومه 60 دی راځي 3y square minus 6y minus 10y plus 20 is equal to 0
د دې دواړو نه بار ته سوځي 3 او y به سره موزي دلته پات شي y minus 2 د دې دوړ نه بار ته سبا ته وځي ها minus 10 به بار ته وځي سو پات شي دلته کې y minus 2 is equal to 0 اوس په دې دوړ کې یو شان دي سره y minus 2 دا به کامن دي دا به بار ته وځي دلته کې به سبا شي 3y او minus 10 او is equal to 0 دې پورې پوه شئ اوس دا اخو لیکم الته کې برخه د دې دوړ نه ضرب ناراضي 0 مطلب دا دی چې یا خدا y minus 2 چې دا 0 دی or یا دا 3y minus 10 چې دا سره 0 دی کچرته y minus 2 0 شو y په خپل د 0 minus 2 اخوړه پلس 2 د سوالات پر راځي چې زبر دا بیا ډایرکټ کوم صحیح ده اوس یو لان سات کوم y برابر 0 plus 2 نه سره 2 مطلب د دې سټیپ نه بس ډایرکټ بیا دا سټیپ لیکم y is equal to 2 ٹھیک ده ها 3y په خپل ځای باندې 0 په خپل ځای minus 10 اخوړه دا بس شي plus 10 نو 3y براشي سو د 10 برابر او y برابر 10 په خپل د 3 د ملټیپلیکیشن نه دی فارورډ ډیویژن ته چینج شي د y ویلیو سره 10 اوور 3 وس دا سوال راوته په y کې موږ سوال په y کې نه راغلی موږ په x کې را کړی نو زه به سبسټیټیوشن وکم سبسټیټیوټ بیک د سو د x + 1 اوور x د y چې کوم برابر واپس پټ کا دلته کې یو طرف ته for y = 2 د پاره for y = 2 د پاره بسې x + 1 اوور x ته برابر دی د y نو x + 1 اوور x پر څه برابر شي د 2 ٹھیک ده دا بیا رسته نور حل کوم لاندې دی باندې پوه شئ ها for y = 10 اوور 3 نو دا سوالو کې x + 1 اوور x ته برابر دی د y نو x + 1 اوور x پر څه برابر شي د 10 / 3 صحیح ده وس د دې x لاندې سره 1 دی د دې دوه چې ال سی ام والم د x او د 1 د ال سی ام راځي x دا x چې د x ته ضرب شي دا به شي x سکوير دا x چې هغه ته ضرب شي دا به صرف دغه په خپل ځای پاتې شي x د x سره کینسل شو ال سی ام بیا تاسو پوهیږئ ها ما ته طریقه خو له چې دا په خپل ځای نه راکوزو دا بس دغه شانتي حل کوي د دې کو څه پاتې شي 2 نو دا x سکوير دا x سکوير + 1 په خپل ځای 2 په خپل ځای دا x په ډیویژن کې چې خپل څه به چینج شي ملټیپلیکیشن ته مطلب 2x په شي کنه دا x سکوير په خپل ځای پلس 2x دی خو ماینس 2x پشي او دا پلس 1 په خپل ځای باندې ایکوال ټو 0 د سره راغی دا یو کوادرټ ایکویشن راخښ دا به ضرور رستار کوم صحیح ده هغه سره را روانو چې هغه حل کوم ټیک ته باندې پوه شئ دې طرف ته د x لاندې 1 د دې دوه چې ال سی ام 1 د x او د 1 x راځي x دې د ضرب شي دا به شي x سکوير پلس x دې د ضرب شي دا به شي 1 او ایکوال ټو 10 / 3 په خپل ځای باندې ټیک په دې کې به زه کوم بای کراس ملټیپلیکیشن مطلب د 3 به ضرب ورکم د x سکوير پلس 1 سره او د 10 به ضرب وکم د سره د x سره دلته بای کراس ملټیپلیکیشن څه کوو چې 1 دی نو ول چې الریډي په دې کې ضرب ورکړي دا شی واپس راکړي صحیح ده وایي بلکې بای کراس ملټیپلیکیشن شیر دي ورته x سکوير پلس 1 چې په 1 کې ضرب ورکړي x سکوير پلس 1 راځي او ټول چې په x کې ضرب ورکړي 2x راځي صحیح ده 3 له x سکوير کې ضرب ورکړي دا به شي 3x سکوير پلس 3 له په 1 کې دا به شي 3x او 10 له x کې ضرب ورکړي دا به شي 10x 3x سکوير په خپل ځای دا پلس 10x دی خو دا به شي ماینس 10x او پلس 3 په خپل ځای شي لا اخو په پاتې شي 0 یو کوادرټیک ایکویشن دا دی او یو کوادرټیک ایکویشن دا دی دا دوه کوادرټیک ایکویشنز چې دا به زه کوم سولف کوم د دې وکړه او دا سولف کوم د ویلیوز راو باسو فرست او لاست چې ملټیپلای کې د راځي 1 د دوه انسیج جمع کوم -2 راځي چې ضرب کوم 1 راځي -1 x سکوير -1x -1x + 1 is equal to 0 په دې باندې کې یو شان دي سړي x د دې نه به x وزل کې پاتې شي x -1 په دې باندې کې یو شان دي سړي -1 د دې نه به x وزل کې پاتې شي x -1 is equal to 0 اوس په دې باندې اوزي بارته x -1 د دې کې پاتې شي دا x او دغه -1 او is equal to 0 په خپل ځای نو اوس یا خدا x -1 چې دا 0 دی ځکه چې باندې ضرب نه 0 راځي او یا دا x -1 چې دا سره 0 دی کدا x -1 0 شي 0 په خپل ځای -1 اخوړه پلس 1 به شي د x ویلیو وسره شي 1 هم سیم ویلیو چې هغه دا راځي ځکه چې x -1 0 شي د x ویلیو وسره شي 1 ټیک ده د x دوه ویلیوز د دې کوادرټیک ایکویشن چې هغه راوته پرې باندې پوه شئ اوس دا سیکنډ کوادرټیک ایکویشن چې دا صرف کو فرست او لاست چې ملټیپلای کې 3 3 راځي 9 د دوه انسیو ګورو چې جمع کوم -10 راځي چې ضرب کوم څه راځي 9 راځي نو 3x سکوير -1x -9x + 3 is equal to 0 د دې دوه نه کامن څه بارته وځي دلته کې صرف یو x کامن دی x په دې بارته وځي دلته کې څه پاتې شي 3x - 1 په دې دوه کې څه یو شان تیرې -3 ماینس او ماینس په پلس شي نو دلته کې څه پاتې شي 3 3009 3009 کنه یو سره x پاتې شو ماینس او پلس ماینس 3003 3 1 3
صحیح ده. اوس په دې دواړو کې یو شان دي سری 3x - 1 ته یو شان دي، دا به د بار ته وباسم، دلته کې پاتې شي x - 3 په خپل ځای باندې is equal to 0. دا x پاتې شو، دا -3 3x - 1 ته بار ته په دې باندې پوهېږئ. وسو دا 3x - 1 یا دا 0 دی اور یا دا x - 3 چې دی دا سره 0 دی. که 3x - 1 0 شي نو 3x په خپل ځای باندې 0 په خپل ځای -1 اخواړه پلس 1 بشي، نو 3x ویلیو به څه راشي 1. مطلب دا دی چې د x ویلیو به څه راشي 1 اوور 3. د x ویلیو 1 اوور 3 راغله. که x - 3 0 شي x په خپل 0 په خپل ځای -3 اخواړه دا به شي پلس 3. د x ویلیو به څه راشي 3. دوه ویلیوز د x چې دی هغه دا راووت. په دې باندې پوه شئ. نو سولوشن سیټ بر دې څه شي یو وندار 1 1 او یو 1 اوور 3 چې دی هغه دا شو او یو 3 چې دی هغه دا شو. سولوشن انسر چې دی راووت دی انسر شو. ټیک ده. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم دی زکریا. زه په 10 کلاس کې سبق یم. زه تاسو ته نن په چپټر نمبر 1 کې په ایکسرسایز 1.2 کې اتم نمبر کوېسچن حل کوم. موږ له دا سوال راکړی وایي دا حل کړئ. نو په دې کې موږ x + 1 اور x ته به موږ وایو لیټ x + 1 اور x. دې دا x + 1 اور x ته موږ وایو. نو دې دا به دغه شي چې دې ته موږ x + 1 اور x ته وایو. then x square plus 1 اور x square دا به څه شي دا به y square شي. د x + 1 اور x ته موږ څه وایو نو x square plus 1 اور x به څه شي دا به د y square برابر شي. دا اوس موږ په دې اکویشن کې دغه کوو پوټ کو دا به ولګوو. دا به څه شي y square به شي -10. دا دې ته په ضرب کې دی. د x + 1 اور x ته څه برابر دی د y برابر دی او +16 مې په خپل ځای ولګي دا به د 0 برابر شي. y سکویر په خپل ځای راکوشي او دا 10 چې y د ضرب شي دا به 10y شي، دا به +16 شي او دا به د 0 برابر شي. نو this is by first او last multiply کې دا غینه 16 راځي. this is by څه ګوره چې پلس ماینس کوي دا غینه -10 راځي او دا غینه دغه د ملټیپلیکیشن نه دغه راځي 16 راځي. y سکویر په خپل ځای هغه باندې چې دی یو -2y ده او یو چې دی نو دغه دی -8y ده +16 په خپل ځای ولګي. دې y سکویر نه به y کامن وځي او دلته پاتې شي y -2. د دې نه -8 کامن وځي او دلته پاتې شي y -2. دا د 0 برابر شي. اوس چې په دې باندې کې دا y -2 کامن دی دا به کامن وباسو او دا y -8 په دې خوا ولګي او دا به 0 برابر شي. او یا دا y -8 0 دی. کچېرې y -2 0 شي نو د y ویلیو به سره شي r یا y -8 0 شي نو د y ویلیو به سره شي. کله چې y -2 د y -2 0 شي د y ویلیو به سره راوځي چې د y ویلیو سره راځي دا -2 د چې خوړ نو دا +2 شي. دلته دا y -8 نو چې موږ کله دا y په خپل ځای ولګي -8 خوړ نو دا +8 شي. دا y یو ویلیو چې دا اب ټوره شي بل به 8. موږ له خو y نه دی راکړی کنه موږ خو دلته x راکړی دی. موږ د x ویلیو معلومه موږ دلته سبسټیټیوشن وکړو. دا څه ویلیو x د x1 او x تم څه ویلیو y ویلیو نو x + 1 د y برابر دی. x + 1 اور x څه برابر دی د y برابر دی. نو y د څه برابر دی د 2. دا موږ سولې کو چې 1 اور x = 2. کله چې موږ دې سیم وایو نو دې د سره راځي x square plus 1 اور x divided by 2 دا divided by x = 2. نو دا دلته په ډیویژن کې چې خپل شي دا به دغه چینج شي ملټیپلیکیشن ته. نو x square plus 1 به دا 2x برابر شي. دغه د پار y = y = 8 x plus 1 اور x د y برابر دی
y x plus 1 over x पर the 8 बराबर शे नीचे कलम में एलसीएम वालों नो x square plus 1 equal to 8 divided by x x square plus 1x په خپل ځای دا په ډیویژن کې یا خپل شي ملټیپلیکیشن ته به چینج شي x square په خپل ځای کې دا plus 8x چې راوړي دا minus 8x شي او plus 1 دا به د 0 برابر شي دا و سټانډرډ فارم ته واخلو دا بیا څنګه ویکټرایزیشن کوو که ویکټرایزیشن نه کیږي بیا به په کمپلیټینګ سکوير او په کمپلیټینګ سکوير نه کیږي بیا ډایرکټ په کوادریټک فارمولا باندې کوو اوس چې دا سټانډرډ فارم ته اړو بیا دا غینه بعد چې دا نور حل کوو x square دا plus 2x چې دی خراوړي minus 2x بشي plus 1 په خپل ځای ولګي دا 0 برابر شي دا سټانډرډ فارم ته واخلو دا بیا په فارمولا باندې حل کوو دا this is the first او last نه 1 راځي square minus 2x plus 1 is equal to 0 دا موږ دلته ولیکو دا موږ دلته به دوباره ولیکو بیا به فیکټرایز first او last multiply شي plus 1 تر راځي minus 1x ته او بل minus 1x ته او plus 1 په دې دوانو کې چې دی نو x کامن دی x پکې کامن وځي او x minus 1 به پاتې شي په دې کې چې دی نو لکه موږ دا بارنس ساين ته ګوره دا به باسو دلته minus 1 دی minus 1 به وځي او دا چې دې ته ضرب دا پلس پلس شي minus پلس minus او 1 دا به 0 برابر شي دې دوانو کې دا x minus 1 کامن دی او x minus 1 دا x په ولګي او دا minus 1 به ولګي دا به 0 برابر شي یا خو دا x minus 1 0 یا خو دا x minus 1 0 دا غاڼه یو شان چې یو معلوم کونه دا غاڼه ویلوګان یو شان براشي نو x minus 1 د 0 برابر شو او یا x minus 1 د 0 چې دا minus 1 خوري دا plus 1 شي x یو ویلي 1 نشي دلته چې دا minus 1 وړاندې دا 1 شي نو دا x یو ویلي چې دا نه هم نه راو بلم چې دا هغه 1 نه اوس موږ دا دیم نمبر دا چې دا به حل کوو x square minus 8x plus 1 is equal to 0 نو first او last multiplication د دې نه 1 راځي دې شي باندې سیګور چې هغه جمع کوو یا minus 1 دا غنه minus 8x راځي multiplication نه 1 راځي نو شي باندې سي نشته چې هغه موږ ضرب کوو دا غنه 1 راځي او پلس کوو دا غنه minus 8 راځي دا موږ دلته اوس چې دی نو by using quadratic formula باندې به حل په دې کې بل اول موږ دا ولیکو چې د x square سره کوفیشنټ 1 دی دې سره 8 دی او دلته 1 دی دا 0 برابر دی په دې کې اوس چې دی a دا 1 برابر دی b دا minus 8 برابر دی او c دا 1 برابر دی نو اوس په دلته کوادریټک فارمولا ولیکو کوادریټک فارمولا دا x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4c whole divided by 2a په دې کې اوس موږ دا ویلیوګان پوټ کړو b value the minus 8 minus into minus 8 plus minus under root minus 8 square minus 4 the a value the 1 the c value the 1 whole divided by 2 or the a value to the 1 then کله چې دا minus او minus دته دا غاڼه سره شي دنه پلس راشي دا پلس 8 شي پلس ماینس او minus 8 چې په بیره راشي نو دا minus چې په بیره راشي دا پلس شي او 8 دا 64 دا پلس 64 راشي او پور 1 دا پور او بیا 1 بیا سره پور نو minus 4 بشي under root او whole divided by 2 چې په 1 کې سره ورکړي نو 2 راشي 8 plus minus under root 64 minus 4 divided by whole divided by 2 8 په خپل ځای لګي پلس کنه 60 راشي divide by 2 اوس چې موږ دا under root ټایم چې دا به حل کوو
نو دا سکویر کېږي نه. دا به اوس موږ داسې کار وکړو چې بینسي به لکه داسې وګورو چې دا 60 ته راځي، نو په هغې چې به موږ په یو باندې انډر روټ والو، دا چې دی نه به سکویر کېږي خامخا، نو هغه به سکویر به ختم شي، نو دې نه به یو انسر راشي او انډر روټ په سر راشي. نو هغه انسر چې ده ایټ په خپل ځای ولګي چې موږ 4 له په 15 کې ضرب ورکړو، دې نه 16 راځي. انډر روټ 4 ملټیپلای بای 15 انډر روټ ډیوایډ بای 2 ایټ په خپل ځای ولګي پلس ماینس په دې 4 باندې به دا انډر روټ جدا وایي، په 15 باندې به جدا وایي، ډیوایډ بای هول ډیوایډ بای 2 ایټ په خپل ځای ولګي دا انډر روټ 2 سکویر شي او 15 انډر روټ په خپل ځای ولګي، دا سکویر به د انډر روټ سره ختم شي، ډیوایډ بای 2 به راشي. 8 پلس ماینس 2 انډر روټ 15 ډیوایډ بای 2. په دې کې اوس چې دی که نه، په دې 8 کې او په دې 2 کې، په دې کې چې دی نو دا 2 کامن دی، په دې 2 کامن وباسو دا نور پاتې شي، دې چې 2 کامن وباسي 4 پاتې شي پلس ماینس انډر روټ 15. دلته چې دی که نه ګورئ 2 4 دا 8 راغی او دا 2 چې دی دا د انډر روټ سره دی، دین دا د 2 انډر روټ 15 نه 2 کامن وته او دین چې دی دې نه 2 وته، دلته 4 پاتې شو، نو 4 انډر روټ ماینس 15 انډر روټ دا دی راغی ډیوایډ بای 2. دا 2 به 2 سره ختم شي، دلته به راشي 4 پلس ماینس انډر روټ 15. دې به سولوشن شیټ سره راشي، دا دې انسر شو سولوشن شیټ په دلته ولیکو. دلته چې دی دا پلس ماینس راغلی دی، نو دې به ویلي چې 4 پلس انډر روټ 15 دی او بل چې دی نو 4 ماینس انډر روټ 15 دی. دا دې سوال سولوشن شیټ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم دی محمد برهان، زه په کلاس 10 کې سبق وایم. زه ایکسرسایز 1.2 کې تاسو ته 9 نمبر سوال کوم. موږ له دا سوال دا کړی x سکویر پلس 1 اور x سکویر ماینس x ماینس 1 اور x ماینس 4 از ایکوال ټو 0. نو دلته به موږ x ماینس 1 اور x ته به ووایو y. لیټ x ماینس 1 اور x دې ته موږ ویو y. دلته then x سکویر پلس 1 اور x سکویر دا برابر شي د y سکویر پلس 2. دا فارموله ده، دا ماینس ال فارموله دلته ماینس 2 چې دا دې پسې راوړي دا به ولې دا فارموله ده x ماینس 1 اور x هول سکویر از ایکوال ټو x سکویر پلس 1 اور x سکویر ماینس 2. دا چې لږ سمپلیفای کړي نو دا راځي د دې نه y سکویر پلس 2 دا دې برابر شي. اوس په دا په دې کې موږ ولګوو x سکویر پلس 1 اور x سکویر څه برابر دی y سکویر پلس 2 ماینس x ماینس 1 اور x ته موږ ویلی y ماینس 4 په خپل ځای ولګي او 0 په خپل ځای. دا y به اوس موږ په دې y پسې راوړو، دا به شي y سکویر ماینس y ماینس 4 به په خپل ځای ولګي او دا پلس 2 به په دې 4 پسې راشي. y سکویر ماینس 4 پلس 2 د دې نه راشي 2 ماینس 2 از ایکوال ټو 0. پوینټ وګورو چې ضرب کوو ماینس 2 به ترې راشي او چې جمع کوو 1 ترې راشي ماینس 1 ترې راشي. خپل ځای دا به شي یو دی پلس 2 غټه انسا ماینس 2y پلس 1y ماینس 2 از ایکوال ټو 0. اوس په دې دوه کې به مونږ y کامن واخلو، دلته به پاتې شي y او دلته به شي ماینس 2. په دې کې به مونږ پلس 1 کامن والو، دلته به پاتې شي y او دا ماینس 2 به پاتې شي از ایکوال ټو 0. اوس y ماینس 2 y ماینس 2 په دې کې به اوس مونږ کامن والو، دلته پاتې شو y پلس 1.
یا خو دا y minus 2 0 دی یا y plus 1 0 دی. اوس به مونږ دا ولګو چې کوم چې که y minus که y minus 2 0 نو د y ویلیو به راشي دا minus 2 چې دی خوا راوړي دا به plus 2 شي د y ویلیو راغلی یو 2. که y plus 1 0 y به په خپل ځای پاتې شي دا plus 1 چې دی خوا راوړي دا به شي minus 1. د y ویلیو y is equal to 2 راغلی یا y is equal to 1 راغلی. اصل موږ په x کې راکړی نو د دې لپاره به اوس موږ سبسټیټیوټ بیک کړو. مونږ x minus 1 اور x ته y ویلیو بار y دلته د بار y is equal to 2 د x minus 1 اور x به برابر شي د y ویلیو 2 ده نو دا به د x minus 1 اور x کې x به دا به د 2 برابر شي. د دې چې اوس مونږ LCM والو د x square minus 1 divided by x is equal to 2 دا x دلته په ډیویژن کې دی خو ملټیپلیکیشن د بچن شي دا x square minus 1 is equal to 2x بشي. دا چې اوس مونږ سټینډرډ فارم ته واړو x square دا 2x په دې x square پسې راشي دا بشي دا plus 2 دی دا بلته راشي minus 2x minus 1 is equal to 0. was delta x y power y is equal to minus 1 x minus 1 or x دا برابر شي د minus 1 د y ویلیو minus 1 دلته دا به د y minus 1 برابر. د دې چې اوس موږ LCM والو دا x square minus 1 divided by x is equal to minus 1 or x دا ډیویژن دا x په ډیویژن کې د فارورډ ملټیپلیکیشن ته به چینج شي دا شي x square minus 1 is equal to minus 1 over x 1x دا 1x شي او موږ سټینډرډ فارم ته بدل کړو x square minus دا 1x چې دی خوا راوړي دا به شي plus 1 over x plus 1x minus 1 is equal to 0. دا به اوس موږ په کوادریټک فارموله باندې حل کوو دا دواړه. اوس موږ په کوادریټک فارموله کوو نو دلته د x سره کوفیشنټ چې دی هغه 1 دی minus 2x minus 1 is equal to 0. اوس په دې کې د a ویلیو 1 ده د b ویلیو minus 2 ده او د c ویلیو minus 1 ده. اوس د کوادریټک فارموله x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac whole divided by 2a. The x minus b the minus 2 बराबर है دا बदल b square तकरीबन the square delta square वाले को minus 4 the a value 1 the this c value minus 1 the 2 she of the a value the bashi minus 2 plus 2 minus or minus plus the bashi 4 minus the bashi plus 4 ones are 4 the bashi or 2 ones are 2 the but 2 the bashi 2 plus minus under root 8 the under root 8 means this लिखा है 4 multiplied by 2 the under root पर 4 जुदा वालू पर 2 by जुदा वालू the 4 square by 2 square शी the under root 2 पर पकपल जेवले the वधी सरकट शी the बशी 2 under root 2 पदी की बस मूंग that 2 common वालू चलता पापा 1
plus minus under root 2 divided by 2. The 2 by the 2 circuit sheet, the path sheet 1 plus minus under root 2. هذا ديو answer was the x square minus x square plus 1x minus 1 is equal to 0. X square plus 1x minus 1 is equal to 0. Da was mun ba karo to formula kaun delta the x search de coefficient 1 plus 1x minus 1 equal to 0. देखिए the a value 1 da the b value hum plus 1 da the c value minus 1 formula minus b plus minus the root b square minus 4ac whole divided by 2a minus b to the delta 1 बोलेगी plus minus b square division 1 square minus 4 a value 1 the c value minus 1 over 2 o minus 1 plus minus 1 square वाली दा 1 minus दा बशी plus minus plus दा बशी 4 equal to minus 200 1 और plus 4 दा बशी 5 whole divided by 2 that is the answer. What's the solution sheet? ये होता है minus 1 minus under root 2 1 plus under root 2 minus 1 plus under root 5 minus 1 minus under root 5 that is the solution sheet. Bismillahirrahmanirrahim. Nama namne Muhammad Awais. मैं क्लास 10 के सबक में ज़बरदस्त टर्म्स के 1.2 एक्सरसाइज के 10 नंबर सवाल हल को 3x minus 10.3x plus 9 is equal to 0. नाम से निकला 3x और स्क्वायर में बाहर लिखो होल स्क्वायर minus 10.3x dot plus 9 is equal to 0. Let 3x the more y value. This is given equation. Y square minus 10 dot 3 dot y plus 9 is equal to 0. Y plus 9 is equal to 0. Y square vamos ko desse borje ce multiply ke 9 trazeu ce plus ko 10 trazeu. Magam sa 9y minus 1 y plus 9 is equal to 0. बस दा y square चले दम जैसे लगा रहे चाहिए y बटे बाहर तो बस y minus 9 minus 1 y plus 9 is equal to 0. Y is equal to y minus 1 to minus 1
y minus 1 will patch is equal to 0. Então mas então vou lhe y is equal to y minus 9 is equal to 0 or y minus 9 no y minus 1 is equal to 0. दावायची दा minus दा खराब दा plus شي. دا y مولا قلت دا plus 1 شي دا minus 1 شي دا دي خراور دا plus 1 شي. دا ودينا برا راشي 9 راشي. ودينا برا شي 1. Yes sir. Sundal to like chichu 3x to मैले is equal to y. पर x to मैले y. Y is equal to 1. Power y is equal to 1. Double y बराबर 3 to the power 0 the 3 to the power 0 मतलब चले the 3 the y position 3 position 3 to the power 0 वाला 1 to 1 property इस्तेमाल कर बड़े इस्तेमाल की 3 to the power x is equal to 3 to the power 0 बराबर है बड़ी कम 1 to 1 property इस्तेमाल कर अगर दिन में x वैल्यू then by is equal to 0 for y is equal to 9 3x 3 to the power x is equal to y 9 3 to the power x is equal to 9 3x to the power is equal to 3 to the power x is equal to दाम भी लिखा है 3 square और x 3 square बराबर है तरीके by using property the x value which is 2 much solution sheet today this one answer